Review the cell. Cell is the basic structure and function unit of living organism. मतलब دا چې سیل نه ارګانیزم جوړم دی او چې کوم کارونه د بدن کې عام سیل کوي هغه سیل ټول کارونه پرفارم کوي لکه ریپروډکشن کوي اکسکریشن کوي او ټیک نیوټرینټس اب خپل ځان ریپروډیوس کوي نسل به زیاتوي اکسکریشن به کوي چې کوم فوډ اغستی هغه نه به خپل ضرورت پوره کوي او نور چې اکسکریشن هم کوي هر یو سیل کې درې شي نه یو شان وي سیل ممبرین چې هغه سیل جدا کوي د بهرني انوایرمنټ نه سایټوپلازم چې هغه جل په شانتي دی د جل په شانتي اوبه غونته دي په سیل کې دننه او ډي ان اے چې جینیټیک میټیریل دی ډي ان اے ډي اوکسي رایبونیوکلیک ایسډ सेल दो टाइप थी यो प्रोकैरियोटिक सेल और यो यूकैरियोटिक सेल पहला यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल की बात ऑर्गेनेल्स भी न्यूक्लियस पे भी न्यूक्लियस चिकम दे द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दे चिकम करूँ हम सेल की अगर न्यूक्लियस से कंट्रोल की और न्यूक्लियस की दरना डीएनए और डीएनए द पे की न्यूक्लियोलस द पे की और दे मेम्ब्रेन چې کوم دی نیوکلیر میمبرین ته وایي ډبل میمبرین کې نیوکلیر پور وي دغه پور په ذریعه باندې دنه نیوټرینز یا سبسټانس بهر ته وځي یا ورته نه کېږي دا یوکریاټیک سیل په انیملز کې یا په پلانټ کې په دواړو کې وي यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियस नहीं हुई और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस हुई देखिए ऑर्गेनेल्स नहीं हुई यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स हुई नदी चिकम डीएनए है उम्दासी साइटोप्लाज्म की और द यूकैरियोटिक सेल चिकम डीएनए पर न्यूक्लियस की हुई प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल की हुई मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया शो उस ऑर्गेनेल्स सदा हुई ऑर्गेनेल्स वाड़ा ऑर्गन लगा अरे यो ऑर्गेनरी खपल कार दे पसेल के दरना न्यूक्लियस की दरना डीएनए दा न्यूक्लियस چې موږ ګورو دا डीएनए دا डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल دا क्रोमेटिन دی क्रोमेटिन همداسې چې کله سیل ډیویژن ته تیار شي نو دنه بیا کروموسوم جوړ شي دا کنډنس شي کوایلپ شي کنډنس شي او دنه کروموسوم جوړ شي न्यूक्लियर मेम्ब्रेन دا یو ډبل میمبرین دی د کې نیوکلیر پور دی دا په ذریعہ باندې دینه کروموسوم بهر ته وځي یا رایبوسوم چې کله نیوکلیوس کې جوړ شي اته بهر وځي دا مایکرو مالیکول غټ مالیکول چې کوم دي هغه لاغه په وستو یا د نن کېدو کې مدد کوي کول شي دنه کروموسوم جوړ شي کروموسوم نیوکلیولس دا نیوکلیولس ته چې آلته رایبوسوم جوړیږي چې رایبوسوم جوړ شي اوس په دا د نیوکلیر پور په ذریعه باندې بار ته راځي چې بار ته راشي دا انډوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ شي انډوپلازمیک ریټیکولم کوم انډوپلازمیک ریټیکولم سره چې اټیچ شي ته به رف انډوپلازمیک ریټیکولم وایي
او رف اندوپلازمیک ریټیکولم به پروټین سینتھسس کوي او بیا به دینه د رف اندوپلازمیک ریټیکولم به د ویزیکل په فارم کې دا رایبوسوم وځي بیا ګولجي اپریټس ته ځي رایبوسوم په دوه حالتونو کې یا به اندوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ وي یا په سایټوپلازم کې اخوا دیخوا پراته وي کوم باندې اټیچ وي ته رف اندوپلازمیک ریټیکولم وي چې کوم باندې نه اټیچ هغه باندې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم وي رف اندوپلازمیک ریټیکولم پروټین سینتھسس کې مدد کوي او سموث اندوپلازمیک ریټیکولم به په لیپید سینتھسس کې مدد کوي رف اندوپلازمیک ریټیکولم دا په سیل کې ابنډنټ دي او سیکریټري پروټین سینتھسس کوي او د ارګینلی پروټین سینتھسس کوي او د سیل ممبرین پروټین سینتھسس کوي او سموث اندوپلازمیک ریټیکولم دا د لیپید سینتھسس کوي او دې باندې رایبوسوم اټیچ نه وي دا ګلایکوجن میټابولیزم کوي په لیور کې او ډیټوزیفیکیشن اف ډرګ او پویزن ډیټوزیفیکیشن مطلب دا چې کله موږ یو ډرګ واخلو او هغه زموږ د بدن لپاره ښه نه نو هغې خلاف کار کوي یا پویزن د زهرو خلاف کار کوي دا سټور کوي کیلشیم د مسل کانټرکشن لپاره مسل چې کله راښکلی کېږي داسې نو هغې دپاره سټور ساتي ځان سره کیلشیم ځان سره ساتي دا پروټین دی پروټین چې کله جوړ شي رایبوسوم نه دا پروټین د اندوپلازمیک ریټیکولم نه وځي په یو ویزیکل فارم کې دا ویزیکل فارم دا به اوس چېرته ځي دا به ګالجي اپریټس ته لاړ شي ویزیکل فارم کې دا بار ته ووتم دا ګولجي اپریټس ته لاړه ګولجي اپریټس فنکشن دا دی چې پیکینګ کوي شیفینګ کوي او موډیفیکیشن کوي دلته به دا اوس دې له به یو خاص شکل ورکړي ګالجي اپریټس یو فیسیفیک شیپ په ولورګي دې سره به لیپید یا کاربوهایډریټ ورسره اټیچ شي لیپید یا کاربوهایډریټ په دې سره اټیچ شي اوس ویکیول په پلانټ سیل کې غټ وي په پلانټ سیل کې ویکیول غټ وي او دا سټور کوي ارګینیک انارګینیک آینس انارګینکس آین پکې وي او پروټین پکې وي په انیمل سیل کې چې کوم دی ویکیولز ورکوټی وي او دا فوډ ویکیول وي فیګوسایټوسس باندې جوړ شوی او لایسوسوم بیا ډایجسټ کوي سنټرل ویکیول د دې نیوکلیس سیټ دی د پلانټ والا او په انیملز کې چې کوم انیملز کې لایسوسوم انټراسیلولر ډایجیشن کوي چې کله نیوټرنس ډایجیشن کوي یا که بیکټریا میکټر راشي د هغې هم ډایجیشن کوي دې کې دننه یو انزایم هایډرولیټک انزایم وایي هغې پی ایچ ډېر زیات کمی نو ایسیټیک وي پی ایچ کمی ایسیټیک وي نو هغه بیکټریا یا نیوټرنس ډایجیشن کوي چې کله دې کې چې کله دې سره یا فوډ یا د هغه اټیچ نه بیکټریا دې کې چې کوم دا انزایم وي دا انیکټیو فارم وي که دې کې لیکیج هم وشي په سیل کې نو سیل نقصان نه ورکوي ځکه انیکټیو فارم کې وي چې کله دا نیوټرنس ورته راشي یا بیکټریا سره اټیچ شي نو بیا دا ایکټیو شي دې کې دا انزایم دا نیوټرنس دي چې دا نیوټرنس واخلي دي ډایجیشن وکړي سپلیټ یې کړي ټوکړې بروکن ډاون یې کړي ټوکړې یې کړي او دا چې بیا لاړ شي دا ډایجیشن چې وشو دا نیوټرنس چې کوم دي دا اوس مایټروکانډریا ته لاړ شي مایټروکانډریا کې سیلولر ریسپایریشن کېږي سیلولر ریسپایریشن چې هغې لپاره ایروبیک ریسپایریشن ورته وایي چې هغې کې د اکسیجن ضرورت وي اکسیجن فوډ به راشي هغې سره به اکسیجن
کمباین شي نو هغه به د فوډ بریک ډاون به وشي او بای پروډکټ به کاربن ډای اکساید یا واټر جوړ شي او چې د فوډ بریک ډاون وشي نو هغه نه به اے ټي پي جوړه شي. ریسپایریشن داسې یو پروسس دی چې هغې کې د فوډ بریک ډاون کېږي او انرژي ریلیز کېږي. انرژي چې ریلیز شي هغه اے ټي پي وي. د مایټوکانډریا دوه ممبرین دي، یو دا بهرنی چې کوم دی دا سموث دی او یو چې کوم دننه چې کوم دی دا انفلوډ دی. انفلوډ داسې فلوټ پکې جوړ دی. فلوټ دا سیلولر ریسپایریشن کی سیلولر ریسپایریشن اے ټي پي جوړوي. دا اے ټي پي چې کله جوړ شي بیا سیل دا یوز کوي، ډایرکټ فوډ نه یوز کوي. او سایټوسکیلټن دا strength میکانیکل strength ورکوي سیل لپاره، د سیل شیپ مینټین ساتي او لوکوموشن کې مدد کوي. سیل چې یو ځای نه بل ځای ته ځي او انټراسیلولر ترانسپورټ اف ارګینري کوي، لکه سیل کې دننه چې کوم ارګینري یو ځای نه بل ځای ته ځي نو هغې کې مدد کوي. د دې درې قسمه دي، یو مایکروټیبیولز، مایکروفیلامنټ او انټرمیډیټ فیلامنټ. مایکروټیبیولز چې کوم دی ارګینري ترانسپورټ کې مدد کوي او مایکروفیلامنټ د شیپ مینټین ساتي، د شیل شیپ او لوکوموشن کې مدد کوي. او انټرمیډیټ فیلامنټ چې کوم دی میکانیکل strength ورکوي او ریزسټنس ورکوي د سټرس خلاف. که دې باندې اوبه راشي داسې دا مایکرو فیلامنټ دی، دا مایکروټیبیولز دي. په پلانټ سیل کې چې موږ وګورو پلانټ سیل کې څه کېږي. پلانټ سیل کې دا پلانټ سیل دی، دا دې کې دا کلوروپلاست دی. کلوروپلاست کې دننه تلکاید دی، دې ته تلکاید وایي. کلوروفیل سیلوال وي، په انیمل سیل کې سیلوال نه وي، په پلانټ سیل کې سیلوال وي. چې کوم اے ټي پي جوړیږي د پلانټ سیل لپاره نه به چېرته کېږي په کلوروپلاست کې به کېږي. کلوروپلاست کې به اے ټي پي جوړیږي. کلوروپلاست او مایټوکانډریا دلته سیمی آټونورمس ارګینري وایي، دا خپل ځان خپله جوړوي او سیل ممبرین به پکې وي. نور نایاب سټرکچر چې کوم دي په سیل کې، لنګس کې چې کوم دی دننه سیلیا ده. سیلیا چې کله ډسټ پارټیکل زموږ لنګس دننه شي نو هغې د خو کې مدد کوي، لکه کافینګ او سنیزینګ کې دا مدد کوي. سیلیا دننه په لنګس کې سیلیا هیر لایک خطو پشان دي، داسې ټریپ کوي بیکټیریا پیتوجن چې کله زموږ د لنګس ته راشي. او چې کوم بیکټیریا د هغې چې کومه فلیجیلا د دې په مومنټ کې مدد کوي. دې فلیجیلا یا سپام چې کوم ټیل دی دا د په مومنټ کې مدد کوي. سمري د یوکریاټک سیل پلانټ او انیمل سیل ته ویل کېږي. دې کې به نیوکلیس وي او ممبرین انکلوزډ ارګینریز به پکې، لکه ممبرین ارګینري چې کوم ممبرین توشي وي نو هغه ارګینري به پکې وي.
پروکریاټیک سیل به یونیسلولر وي، یو سیل نه به جوړ شوي او په دې کې به نیوکلس نه وي او ارګنلیز به پکې نه وي. بیا به هر یو سیل کې به سیل ممبرین وي، سایټوپلازم پکې وي او جینیټک میټیریل پکې وي، ډي ان اے. په دواړو په انیملز او په پلانټ سیل کې په دواړو کې یو مایټوکانډریا وي. مایټوکانډریا به دې دپاره څه کوي؟ اے ټي پي سینتھیسس کوي. اے ټي پي سینتھیسس چې وکړي بیا به دغه اے ټي پي بیا څه لپاره یوز کېږي؟ ډایرکټ په یوز کېږي. پهله به فوډ راځي یا نیوټرن به راځي، هغه به انټراسیلولرایزیشن به څوک کوي؟ لایسوسوم به کوي. لایسوسوم نه پس به مایټوکانډریا ته راشي نیوټرنس، پس سره به بیا اکسیجن کمباین شي او هغې نه پس به دا اے ټي پي جوړه کړي. اے ټي پي به بیا پلانټ یا انیمل سیل به اے ټي پي یوز کوي.